وخت ډوډۍ وخوري بیا پاتې شي یا سبۍ ته یا غرمې ته دلته خو بیا هغه رقم څوک یا پرېږدي یا نه پرېږدي خو زیاتره یې خطا کوي. اول له ستا پوښتنه ځواب زمونږ د ورور پوښتنه وکړه چې یاره دلته اکثر د ډوډۍ په خوراک کې چې ملګري روپۍ راخلي نو ځینې یو ملګری ځینې بل مطلب په شریکه چې کومې روپۍ راخلي نو د ځینې ملګرو روپۍ پکې حرامې وي په دې باندې چې بیا شریک خوراک پوښ شو نو د نورو ملګرو دې ته نقصان رسوي که نه. دا اکثر زمونږ د وطنونو کې دغه یو مسله ده او هغه دا چې یاره یو سړی دی او هغه سود کوي او یا حرام کوي وایي د هغې سره قرباني نه کېږي، حالان کې دا خطا خبره ده. یا ځینې وایي چې په صف کې ورسره نشي ودرېدلی یا چې حرام یې وخوړل دغه ټول دا خبره. او دا اکثر د احنافو مسلک ده د حنفي مذهب والا. قرآن او سنت دا وایي چې دغه کم کار د ده دی دا د خپله فردي ګناه ده. صحیح شو؟ باید یو سړی ښه کار دا وکړي چې ځان له د حلال خورو سره کار وکړي دا ډېره ښه ده. خو که اوس یو سړي سره یو ځای کې یو حرام خور ورسره یا یو ځای کې یو سړی د سود معامله کوي او په قربانۍ اضحیه کې ستا سره شریک شو یا د ډوډۍ کې داسې روپۍ واچلې ته چې دا کم خوراک کې یا کم ستا ترتیب دی هغه خو ته د خپلو روپو کې چې ستا کمې حلالې دي د هغې روپۍ تا ته نقصان نشي رسولی په دې باب کې. دا هیڅ مشکل نه پیدا کوي. صحیح شو؟ کولی شي ورور چې ته د هغې سره یو ځای خوراک وکړي. وکالي صاحب مننه. کور ودان زمونږ دا ځینې یاران دوستان یې که ته ورته خبره وکړي ډایرکټ به یې ته فتوا ولګوي چې نه د ده خوراک ورسته حرام د ده خوراک نه دی حرام شوی بلکې د هغې